نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة رواه البخاري ومسلم. مونږ نازل کړی تا ته کتاب د حق سره د یو قانون او فیصلې سره تصدیق کوونکی دی د هغې کتابونو د هغې قوانینو چې مخکې د دې کتاب نه دي او هغه ټولو کتابونو دا کتاب محافظ کتاب دی خلاصه و نچوړ دی د هغې پس فیصله کوه په منځ خپل کې فیصله کوه په منځ د دوی کې په هغه چې نازل کړي دي الله مور پسې کېږه په خواهشاتو دوی پسې د هغې نه یې راغلي تا ته د حق نه او د هر یو دپاره مونږ ګرځولي ستاسو دپاره یو طریقه د زندګۍ یو طریقه د روانېدلو د ژوند. صورت مائده آیت نمبر 49 صحیح بخاری و مسلم نقل کوي نبی علیہ السلام فرمایي ظلم دا د قیامت او د تیرو نه یوه تیره ده او د یو بد انجام نه یو بد انجام دی. صحیح بخاری او مسلم. الله تعالی انسان چې پیدا کړی دنیا ته رالیږلی دی نو دا خپل بندګۍ او د عبادت دپاره عبادت دې ته ویلی کېږي چې کم کار باندې الله راضي کېږي نو هغې کار کولو ته بندګي وایي او چې په کم کار الله ناراضه کېږي نو هغې ته بندګي نه وایي. د دې وجې بندګۍ تعریف همدغه دی چې شیخ الاسلام کړی دی په خپله رساله کې الرسالة العبودیه کې چې عبادت نوم دی اسم جامع لكل ما يرضى به الله تعالی ويحبه فالدین كله في العبادة. چې عبادت د هغې کار او د هغې خبرې او د هغې قول فعل نوم دی چې په هغې باندې الله راضي کېږي او الله یې خوښوي. د دې وجې نه دین ټول په عبادت کې داخل دی. بیا عبادات مشهور همداري یو حقوق العباد دی یو حقوق الله دی. حقوق الله کی به هم تجاوز نه کوي حقوق العباد کې هم تجاوز نه کوي. بعضې خلک دا دنیا پرې دو قسمونو کې تقسیم شوي ده نو یو ډله هغه دي چې هغه د حقوق الله خو ډېره پابندي کوي خو د حقوق العباد پابندي نه کوي. نو بس هغه خلک ټول زور هم په دې حقوق الله باندې ورکوي منځ او روژه او زکات او حج تلاوت او ذکر او صلات پلان او پلان او پلان او چې چا سره ملاویږي نو هم دقه خبرې کوي چې یاره زه خو تهجد کوما زه خو 15 وخته مونځ کوما زه خو نوافل کوما زه خو صلات ضحا کوما صلات اوابین کوما دومره ذکر کوما دومره تلاوت کوما او بس زه داسې کوم لیکن چې کله ته هغه ته وګورې په حقوق العباد کې دومره بیکاره سړی چې حد یې نه ګاونډي دي خپوي پوله وهي په پټي کې ګاونډي دي خپوي پریشانی دي په معاملاتو کې بدترین کوږ لرګی خبره نه اوري
معاملات ټول ګډوډي، بازار ته لاړ شي دکانداري ګډوډي، تجارت ګډوډي، خرڅول اخیستل ټول ګډوډي، ملاوټ ته چې کوم دی نو ګناه نه وي، ریټ بره لاندې دې ته ګناه نه وي، سود پکې کوي هغې ته ګناه نه وي. یو قسم خلک داري دا هم غرق خلک دی، هسې منځونه کوي دي. نو یو قسم خلک داسې دي چې هغه د حقوق الله پابندي خو نه کوي، د حقوق العباد پابندي کوي. نو دا ډله خو دا څه وایي نه، دې ته خو چې ته ووایې چې هلکه دا معاملات څه هیلې حوالې به کوي، خو لکه نور څه وایي نه. خو دغه ډله چې دا نن سبا په دې معاشره کې دا ډېره بدتره ډله ده چې هغوی وایي یاره زه پردی حق نه ومه، زه پردی دا نه کومه، زه پردی دا نه کومه، چې مونځ قصدن عمدن پرله پسې ته پرېږدې نو په ډېرو حدیثو کې داري ته کافر شوې. مونځ نه کوي، عمرې له نه ځي، حج نه کوي، زکات نه ورکوي، نور تلاوت نه کوي، عبادت نه کوي، ذکر نه کوي، په دې خلکو پسې خاندي او یاره زه حقوق العباد سر ته رسوم. دا ډېر په غلط فهمۍ کې پراته دي. دام بی دینه دی چې تش د حقوق العباد چغه وباسي، او دا بلم بی دینه دی چې تش د حقوق الله چغه وباسي. دواړه حقوق به سر ته رسي، هله به ته په دین باندې روانې، په صراط مستقیم به روانې. چې دواړه حقوق سر ته نه رسې نو ته ظالم یې، ته بې لارې یې، بې دینه یې، ته نیم دین منې او نیم دین نه منې، نیم خبره په عبادت کې منې او نیمه خبره په عبادت کې نه منې. دا غوره ډېره غلطه خبره ده نن سبا خلک کوي، او ټول چې ګورې نو دغه شان دي. دی ګیره پرېښي ده، ته ګیره پرېږده ښه سړی شه، دا مونځ کوي او دا کار کوي، ته مونځ هم کوه، دغه صحیح کار د حقوق العباد هم کوه. دا عمرو له روان دی، ته هم عمرو له ځه، خو سم عمرو والا جوړ شه. ګوره دا خبره نه ده چې ته یو جانب منې او بل جانب نه منې. دواړه جانبین چې کله ومنې دقې ته عبادت وایي او دغې ته عابد وایي. بنده عبادت گزار دقې سړي ته ویل کېږي چې دواړه حقوق سر ته رسوي. د دې وجې نه دواړه حقوق به سر ته رسوي، نه به د الله تعالی په حقوق کوتاهي کوي. ټیک ته چې الله تعالی خپل حقوق معاف کوي، خو لیکن هغه حقوق معاف کوي. یا خبره یاد ساتئ چې کله شاذ و نادر دی یو سړي نه مونځ پاتې شي، یو سړي قصدن عمدن ورته کار ویلی دی او ورته کار ویلی دی، په هفتو مونځونه کوي، دا سړی نه معاف کوي. دی خو باغي دی، باغي دی، خو د الله په حقوقو پرېښودلو باندې چې کوم دی نو جرأت کوي، فخر پې کوي. هغه حقوق الله معاف کوي چې یو سړي نه خطایي شوي ده او پاتې شوي دي او دی ستومانه دی. داسې نه چې د مرګه پورې چې دی نو دی هم په دغې حق کې پروت دی چې یاره مونځ نه کوي او روژه نه نیسم او دا نه کوم او دا نه کوم او دا نه کوم، او الله غفور رحیم دی، خپل حق خلقو ته بخي. خو چې تپوس وکړي چې دا کار دې ولې کړی دی نو بیا به څه کوې؟ دا یاد ساتئ، ګورې الله تعالی باغي نه معاف کوي، مجاهر نه معاف کوي، په ګناه باندې فخر کوونکی نه معاف کوي، ګناهګار معاف کوي. ګناهګار ستومان وي، پریشان وي، ګناه خفه کړی، یو غم ورسره وي، هغه معاف کوي کله چې الله وغواړي. په دې وجه باندې الله تعالی ظلم منې کړی دی. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي یا عبادي، حدیث قدسی دی، انی حرمت الظلم علی النفس وجعلت محرما بینکم فلا تظالموا. صحیح مسلم حدیث دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی فرمایي ما په ځان باندې ظلم من کړی. ظلم څه ته وایي؟ تاسو خو زده کړی دی. ظلم امام راغب اصفهاني خپل کتاب مفردات القرآن کې د ظلم تعریف کړی دی. ظلم خو موږ دې ته زیاتي ته وایو که نه، ظلم زیاتي ته نه وایي. ظلم بې ځایه یو شی استعمالول، وضع الشی فی غیر موضعه ما فی نقصان او زیادت، بې ځایه یو شی استعمالول، که ته کمی کې په یو حق کې دا هم ظلم دی، او که زیاتی کې نو دا هم ظلم دی. 4 رکعاتو په ځای 2 رکعاته مونځ کې د ماسپښیني فرض، دا هم ظلم دی، او د 4 په ځای 6 رکعاته کې دا هم ظلم دی. ظلم دی ته وایي بې ځایه خپل حقوق، خپل طاقتونه بې ځایه استعمالول. لکه دې زمانه کې بې شماره ظالمان دي، مختلفو طریقو باندې خلک خفه کوي.
ظالمان دي. څوک خبرې کوي بچا بسي دا ظالم دی، څوک د چا مال وهي دا ظالم دی، څوک د چا حق وهي دا ظالم دی، څوک د چا په عزت باندې حمله کوي دا ظالم دی، څوک د چا په حیا باندې حمله کوي دا ظالم، هر څه چې کوي دا ظالمان دي. چا خلاف چې کومه دی کوټې منترې کوي دا ظالم دی، د چا زندگی بربادوي دا ظالم دی. بلکې بیا هغه دمګري غټ ظالمان دي چې خلق په شکوک و شبهات او په وهمونو کې مچوي وره، دا هم ظالمان دي. روغ موټ سړی وهمي ته جوړ کړي، روغ موټ سړی د هغې پریشانه کړي. وره تاسو ته پته ده انسان په دې اندرون کې یو طاقت دی، هغې ته وایي قوت واهمه. قوت واهمه په ټولو طاقتونو باندې زوروره ده. اندرون کې دننه چې کومه طاقت دی نو هغه اول سر کې دې ته قوت مدرکه وایي، هر شی اخلي. د دې بهر حواسونه چې دی حواس خمسه ظاهره ورته وایي، د انسان په دې وجودو کې د سترګو هغې ته باصره وایي، د غوږونو هغې ته سامعه وایي، د پوزې هغې ته شامه وایي، د ژبې هغې ته او د خولې هغې ته ذایقه وایي، او په دې ټول وجود کې چې دی هغې ته لامسه وایي. دا پنځه قوتونه د انسان د بهر نه هر څه اخلي. او بیا انسان چې کله ډېر څه شی ګوري نو سر باندې په دې ځای درد نه راځي، نه په دې ځای درد راځي، په دې ځای درد راځي، په دې مخ کې تندي باندې درد راځي. ولې چې دلته یو قوت دی، هغې ته قوت مدرکه وایي، هغې ته مجموعة النورین وایي. دا هر شی چې کومه دی دا اخلي دلته، بیا د هغې نه پس چې کومه دی نو هغې دلته ورکړي چا ته حافظې ته، حافظې بیا خیال ته ورکړي، خیال ته ضابطه وایي. نو بیا دو طاقتونه پکې نور دي، یو ته متصرفه وایي او یو ته چې کومه دی قوت واهمه وایي. متصرفه دې ته ویل کېږي چې هغه د انسان د دننه قوتونه چې دا محفوظ کوي. لیکن قوت واهمه دا داسې یو قوت دی چې دا انسان باندې زورور دی، د انسان باندې په سره زورور دی. انسان چې کومه دی نو څه کوي ګډ وډ کوي. تاسو به کته تاسو ته پته راکنه تاسو دې قبرستان په دې لاره باندې پخوا نه به نشئ تللی، اوس هم نشئ تللی د شپې په 12 بجې. اون احمد بابا خو پروت دی را پاسې بي چې کومه دی 2 ټکټره خاوره پرته ده، را پاسېدی شي دا مړي را پاسېدی شي، اوسه پورې به را پاسېدل به که نه، دا خپل لسونه به څو غره به ایستلی، دا څه کوئ؟ کم بابا را پاسي، کم قبر نه مړی را پاسي. خو لیکن ته ولې منډې وهې؟ ځکه منډې وهې چې پرې اندرون کې یو طاقت دی، هغې ته قوت واهمه یا پرې ټولو طاقتونو زورور دی. کله چې ته یو انسان ته ووایې که نه ګوره ډاکټر دا خپله تجربه کومه، دلته مې بلډ پریشر وکتلو پروز کالو که بل کال وایي بلډ پریشر خو ستا ډېر زیات دی، بیا تلی نه شوم، کور ته تلی نه شوم، بلډ پریشر مې ټیک ټاک و. چې کور ته لاړم ډاکټر صاحب راغی، اسم ډاکټر دی زمونږ اجاز و، ځکه چې هغه خبرې ښایستې کوي، سړي نه مرض ختموي که نه. ډاکټر صاحب راغی، ډاکټر صاحب زما بلډ پریشر چې وکتو نو یا به زیات و یا به کم و. خو ما ته ویل ډاکټر دا خو ستا بلکل بلډ پریشر ټیک دی، 130/80 دی. ته به یا منې یا نه قسم دی ټیک ټاک شو. ام وږی شوم، ام ټیک ټاک شوم، مې روټۍ را باندې وخوړه، هر څه ټیک ټاک شو. ګولۍ راکړه، ګولۍ مې وخوړه، چې وروسته بیا وکتو ما ته ویل بلډ پریشر دې زیات و، خو دغه وس برابر شو. دا قوت واهمه ده. تاسو به کتلې سړي کې بیماري وي، روغ موټ ګرځي، خو چې کله ډاکټر رالته لاړ شي ټیسټ ټول وکړي وایي چې تا کې دا بیماري ده، لکه دا خو 2 کاله بیماري ده تېره کړې وه، خو دې بیمارۍ سره روغ موټو صحیح سالم دیاړي مزدوري ورسره کوله، کار کسب یې ورسره کوله، یو دم اوس دا سړی څنګه وغورځېدو؟ دا دلته هغه قوت چې کومه دی هغه خبر شو، اوسه پورې خبر نه و، هغه جاسوس خبر شو. هغه چې کله خبر شو نو بس تاسو نه یې کتلی وایي پلانکې ما خبره وایي ګورئ پلانکې هم خبر کړو نو کا ته به خراب وي. واهمه هم دغه یا خبر نه و، چې خبر شو ښه به ته کې دا بیماري ده، بس شروع یې پرې وکړه، لکه ته خو مړ کېږې او ته خو داسې کېږې، 2 ورځې دې پاتې دي، دا واړه واړه بچي در نه پاتې کېږي، او هغه جایداد او هغه کور دې شروع کړی نیمګړی هم در نه پاتې کېږي، او دا بس هغه غریب ایسته پرېوځي سمري. دا قوت واهمه د ځان له یو غټ شی دی. دې وجې نه بعضې خلک هوښیاران دمګري دا تعویزګر مزګر چې کومه دی دوی دا خلک په دغې وهم کې اچوي، تا کې دا بیماري ده، تا کې دا بیماري ده. دا هم ظالمان دي. ظلم چې کومه دی نو دا یوازې په ملا پسې نه دی، دا په امي پسې نه دی، دا په مشر پسې نه دی، دا په کشر پسې نه دی، دا په خاوند پسې نه دی، دا په ښځې، هر څوک چې کومه دی چې خپل حقوق سرته نه رسوي او په هغې کې کوتاهي کوي نو هغې ته ظلم وایي. دی ظالم دی. فرعون ظالم و، ابو جهل ظالم و، ستاسو صدر ظالم دی، وزیر اعظم ظالم دی،
او هر یو سړی زما سره تاسو ټول چې کوم دی نو پل جمله په ظالمانو کې څه حقوق چې کوم دی خامخا به وښیي، چاله به تکلیف ورکوئ، چاله به درد ورکوئ، چاله به څه شی ورکوئ. آیات ساتئ. ګورئ امام قرطبي رحم الله فرمایي یو ځل حسن بصري رحم الله ناست خبر ما بار بار کړي د یاد ساتئ. حسن بصري رحم الله ناستو دا په خوا کې چا د حجاج ابن یوسف په باره کې ډېرې سپکې خبرې وکړې، خو حجاج نه و. هر څوک لګیا په چا پسې لګیا به خو حجاج نه و. چې حجاج و نو بیا د حجاج مخې ته چا خبرې کولی شوې. کله چې دا حافظ ابن کثیر نقل کوي چې کله مکه باندې عبدالله ابن زبیر شهید شو، مکه د اوښته او بیا عبدالملک راغی چې ویې کتل چې یاره مکې خلک که حجاج ته ډېر سپک ګوري، قار دي ورته خو څه ویلی نه شي. نو حجاج ته ویل ته عراق ته لاړ شه هلته بغاوت شو یا ختم کا او لښکر به پسې وروستو درځي زه بس وځه. دی چې مکې په طرف نه ووتو په طایب باندې د ځان سره 18 کسان ورسره دي او نور لښکر به پسې وروستو اوس راځي. یو سړی وله مخې له ورغی، ورته وایي ویل حجاج څنګه سړی دی؟ حجاج ورته وایي دی ورته حجاج او ظالم هغه مبیر او هالک او کذاب او دا چې پرې خوله څه ورتله ویې ویله پسې هغه قاتل وایي تا لیدلی دی؟ وایي نه. وایي حجاج زه یم. وایي ته حجاج یې؟ ویل وایي زه هم د هغې کلي لیونی یم، ما باندې کله کله چپه راځي، بیا په ځان پوهېږم نه چې څه ګډې وډې مې وویلې، نو دا ګډې وډې وره زه په دې نه یم پوهې ما څه ویل دي. حجاج نور هم خفه شو چې ما ته روغ انسان ځان چې کوم دی نو څه کې لیونی کړي، خو په شي شی خبرې کولې. نو هغه حسن بصري مولا ناست دی، ګوره دی ونې خوله به کنټرول ساتي. ډېر بکواس دې سړي وکړو. نو حسن بصري ورته وویله چې یاد ساته که حجاج ظالم ته الله تعالی په خپلو لکاو کروړاو ظلمونو سزا ورکوي نو تا ته به ستا په دې یو ظلم باندې سزا درکوي. ظلم دې وکړو، تا چې کومه خبره وکړه دا په حجاج کې نشته، دا تا چې څه وویل دا په حجاج کې نشته دی. د دې وجې نه د سلو خبرو هغه هم ظالم دی، د یوې خبرې هغه هم ظالم دی. مونږ همیشه دپاره بل ته ګوته نیسو، مونږ بل ته ظالم وایو خو لیکن خپل ظلمونه زموږ په نظر باندې نه راځي. بل ته مجرم وایو خو لیکن خپل جرمونه هر یو سړی ځان پاکوي. په دې معاشره کې وایي چې زه ډېر روغ سړی یم، ډېر غټ سړی یم، زه بالکل پاک یم، پلانکې غټ خو داسې دی او داسې داسې. نن چې کښېنې که نه په سر به دې دړ راشي، خو د ناستې سره څوک په چا باندې باز شروع کوي. چې کښېنې که نه نو باز په شروع کېږي، سړی پریشانه شي، کم ځای کې ته وتښتي چې لکه دا خو ټول غیبت دی او ټول الزامات دي او ټول بهتانونه. هر یو سړی ظالم دی، الله تعالی ظالم نه معاف کوي. ځکه رسول الله فرمایي چې الله تعالی فرمایي یا عبادي انی حرمت الظلم علی نفسی. الله تعالی وایي زما بندګانو ما په خپل ځان باندې ظلم حرام کړی، زه چا ظلم نه کوم. وجعلت محرما بینکم نو فلا تظالموا، ستاسو په منځ کې به حرام کړی ظلم به نه کوئ. د دې وجې ظالم الله تعالی نه معاف کوي. حدیث کې راځي الظلمة واعوانهم فی النار. علامه دیلمی مسند الفردوس کې نقل کوي نبی علیہ السلام فرمایي چې ظلم او د ده ملګري دا به په جهنم کې وي. لکه اوس د فلسطین په دغې خلکو ظلم کېږي نو یوازې یهود به جهنم ته نه ځي، د دې یهودو سره به هغه خلک چې کوم د دوی ملګري دي، که امریکا ده او که برطانیه ده او که بل جرمني دی او که فرانس دی او که هر څه دی، خو شرم او حیا خو جرمني او جاپان له نه ورځي چې جاپان د امریکې حمایت کوي، دله شرم نه ورځي. او چې دا جرمني چې کومه دی د یهودو حمایت کوي که نه دوی له شرم نه ورځي. چې لکه ستاسو هټلر چې کومه دی د یهودو دشمن او اوس هم چې کومه دی نو په هر مانځه کې تاسو ته هټلر ته خیرې کوي او ته چې کوم دی نو د هغوی سره حمایت کوي، شرم نه درځي. لیکن د ټولو نه بې حیا خلک دا مسلمانان دي، عرب دي او دا عجم دي، دا د هغوی نه بې حیا خلک دی. د دوی دا سکوت چې کوم دی د یهودو حمایت دی، د دوی چپ کېدل دا د یهودو حمایت دی. عربستان، سعودي عرب چې مور ورته ویلې چې یهودي د یهودنې زوی نه به څنګه چې کوم یهودیانو مخالفت کوي، هغې ورته ویل دي که نه تربیت یې والا کړی دی چې ګوره د یهودو مخالفت به نه کوي. دا یاد ساتئ چې دا ظلم به راځي. یو ځل په پاکستان کې دا ظلم شوی و، جامع حفصه او جامع فریدیه مشرف چې کومه دی اوښته،
تم غلی وې زم غلی وم بلم غلی و بلم غلی و پارټۍ م غلي وې تحریکونه م غلی و هېڅوک راونه وتل ماشومان شهیدان شو جماعت چې کومه دی نو هغې قرآن شهیدان شو قرآنونه شهیدان شو وسوځېدل نن پورې پاکستان هغه سزا مومي په وینو کې د لسور کو الله تعالی خو ته نه پوهېږي دومره دماکې وشوې دومره مړي وشو دا د هغې رد عمل دی چې هغې باندې تا حرکت نه 1 کروڑ خلک راوتي څنګه د یو لیډر دپاره راوځي د یو ګمراه لیډر دپاره راوځي او د مظلومو یتیمانانو دپاره نه راوتې چې ته راوتې وې نن تا د پته را په پاکستان کې دا څومره فسادات دي که نه دې ختمېدل ناممکن دي یا به ټول توبه وباسي هله به کېږي هغه له م الله سزا ورکړه دقه شان دي مړ شو 2 سپي ورته ناستو 2 سپو چې کومه دی استقبال کولو سپي چې په کوم ځای کې چې د ښکار نه وي هغه د چوکیدارۍ د فصل نه وي د ګډو بیزو نه وي نو دغه سپي دې ته د زحمت او دې ته د غلظت او دې ته د نقصان سپي وایي رحمت فرشتې نه راځي د رحمت فرشتې دغه ځګیله نه راځي رحمت فرشتې خو دې آلریډي سپو بندي کړي وي بیماري څنګه وه په کار خدا رې ستاسو په کلي کې یو غریب سړی چې مړ شي چې څوک یې پېژني هم نه نو د هغه په جنازه کې هم چې کومه دی 40-50 سبه چې کومه دی خلک ولاړي او دومره حکومت او دومره ځان ته څه ویله دا په جنازه کې 80 کسان هم نه وو 80 جنازه به ورته څنګه کړي دا یاد ساتئ ظلم سزا الله تعالی دنیا کې ورکوي فرعون له ورکړله ابو جهل له ورکړې ده اتاتورک له ورکړله جمال عبدالناصر له ورکړله عبدالله ابن ابی له ورکړله څومره چې دي نو ستا څه خیال چې دغه مظلومانو باندې ته چوپ پاتې شوې تا ظلم ونه کړو نو تا د هغوی ملګری نه شوې د یهودو نو الظلمة واعوانهم فی النار ظالمان او د هغې ملګري پټ او ښکاره دا به جهنم ته ځي دا به ظلم الله تعالی نه معاف کوي د دې وجه زموږ سره دا طاقتونه چې دا به هم غلط نه استعمالې دا طاقتونه دا به هم غلط نه استعمالې که غلط استعمال کړو دا ظلم دی دا سترګې الله درکړي دي دې دپاره نه درکړي چې ته ټوله شپه ورځ چې کومه دی په دې باندې موبایل ګورې دا غوږونه تاله درکړي دي ټوله شپه د دې لپاره اورېدلو دپاره درکړي نه دي چې ته بې شپه ورځ چې کومه دی نو تا سندرې اورې دا ژبې تاله دې له نه درکړي چې ته ټوله شپه ورځ په دې باندې غیبت او دروغ وې غلطي خبرې پې کوې د دې طاقتونو تپوس پې کېږي د دې غوږونو د دې سترګو د طاقتونو که غلط استعمال کړو ته ظالم یې ظالم په خپل نفس باندې ظلم دې پرې سترګو کړی دی ظلم دې پرې غوږونو کړی دی ظلم دې پرې ژبه کړی دی ظلم دې پرې طاقتونو کړی دی او که صحیح دې استعمال کړی زه خو یم خفه کېږی ما خو د نن نه 15 یا 20 کاله مخکې چې کوم خلک تللي دي که نه که ډېر ګناهګار خو زمونږ 100% ښه نن مونږ مجرمان او خیراتي ګناهګار یو خیراتي زم ګناهګار یم او تاسو هم ګناهګار یې دې ته خیراتي ګناهګار وایي کم خلک چې موبایل ګوري دی به خامخا خیراتي ګناهګاري خامخا که دی مولوي صاحب دی او که دی قایي صاحب دی او که دی شیخ صاحب دی او که دی مفتي صاحب دی او که امیر صاحب دی خو چې دی موبایل کله ګوري نو دی به خیراتي مجرمي غیر اختیاري طور باندې چې کومه دی دا به ستا مخې له راځي دننه پاندرونکي د شیطان دی دننه پاندرونکي د خواهش دی دننه پاندرونکي د نفس اماره بالسوء دی تا په دې مجبوره کوي تا په دې ګناه مجبوره کوي ماحول جوړېدلو ته ضرورت اوس نشته د دین ماحول جوړول ډېر مشکل دی هغې له ضرورت دی خو نشته نه جوړېږي لیکن دا د ګناهونو ماحول جوړول ته ضرورت نشته په خپله باندې چې کوم دا ماحول سره دا جوړ دی نو خپل حقوق خپل طاقتونه به غلط نه استعمالې ځکه الله تعالی وایي زه ور ظلم چاته نه معاف کوم تیر شوي سلب چې تیر شوي دي مشران غټ غټ خلک تیر شوي دي د هغوی اندرون چې وګورئ د انصاف او د عدالت نه ډک دا نه چې هغوی سره خواهشات نو دا نه چې د هغوی مال نه و خوښ دا نه چې د هغوی ښه خوراک نه و خوښ دا چا ویلي دي ښه خوراک یې خوښ و ښه جامې یې خوښې وي ښه لباس یې خوښ و ښه کور یې خوښ و ښه محل یې خوښ و خو پردي حقوق یې نه ضایع کول پردي حقوق د دې وجې نه د هغوی زندګي هم دغه شانتې تېره شوې ده دا یاد ساتئ
د دې ټولو خبرو خلاصه دا چې قرآن سره تعلق هم جوړ کړی نه وي، قرآن سره تعلق، نو دا کارونه به کېږي. د قرآن سره صحیح تعلق جوړول غواړي. تعلق بالله به هله جوړېږي چې تعلق بالقرآن جوړ شي. او چې کله ستا د قرآن سره تعلق جوړ شو، ځان دې پې پوهه کو، بس تا ته چې کومه دی نو دغه اطمینان به میلاویږي. بیا به څه نه څه دغه احساس خو در پکې وي چې دا حرام دي او دا حلال دي، او په ګناه به خو پریشانه خو به یې که نه. خو چې دغه تعلق نه وي نو بس د ظلمونو یو ډانچه وي. زمونږ مشران له قرآن په ناظره نه ورځي، نو به څنګه د ظلم او د غیر ظلم فرق وکړي. زه تا دې قسمي ته لاړ شه، ته د خپل صدر صاحب نه چې کومه دی قرآن په ناظره واوره، که تا د قرآن ووایو په ناظره تا له انعام در کوم. د خپل وزیر اعظم نه وغواړه، د وزیر اعلی نه تپوس وکړه، کلزري خو ډېرې کوي، د دې وزیرانو نه تپوس وکړه، دوی له قرآن ورځي. شاذ و نادر پکې نشم ویلی، هغه هم چې چېرته به په اسلامي تحریک کې پاتې شوي او د هغې نه تلي دغې پاټو ته، نو هغې کې به قرآن به هغوی له ورځي، نور له نه ورځي، کلمو له نه ورځي، کلمه غلطه وایي. لا اله الا الله محمد رسول الله ویلی نه شي، په دې خوله کې پته نه وي څه چللی، څه یې خوړلی دي چې خوله یې چې کوم دی پیړه پیړه کېږي. سورت اخلاص نه ورځي، سورت اخلاص خو بوډاګانو له ورځي، بوډۍ له ورځي، جاهلان له ورځي، هر چا له ورځي، او له نه ورځي. نو به څه یره وکړي او څه محسوس پکې یره او خوف او ظلم به څه پېژني چې ظلم څه ته وایي. دا احساس خو هغه خلکو سره و چې په قرآن پوهېدل چې هغه ابوبکر صدیق او هغه عمر فاروق او عثمان غني او علي بن ابي طالب رضی الله عنه، هغه عمر بن عبدالعزیز او هغه نیکان صالحان چې په قرآن پوهېدل، د دې وجې نه هغوی په دې هم پوهېدله چې دا ظلم دی او دا ظلم نه دی. بیا انصاف د ځان نه شروع کولو، غیر خلقو ته به وروستو تلو، اول به ځان جوړې، خپل ځان اول دی. الانصاف من نفسک، اول به د ځان نه انصاف شروع کې. ته نه وایې چې اول ځان دی پسې جهان دی. څه مطلب شو؟ تش په ډوډۍ کې، تش په خوراک کې، اول ځان دی پسې جهان دی. اول به خپل عقیده جوړې، خپل عمل به جوړې، خپل کردار به جوړې، خپل سیرت به جوړې، خپل اخلاق به جوړې، بیا به بل ته وې. مونږ چې دی نه ځان د جوړولو کوشش نه کوو، همیشه د بل د جوړولو کوشش کوو. پلانکی داسې دی او پلانکی دی، ته څنګه یې، ته څومره په اوبو کې، پلانکی داسې دی نو هغه ستا نه په نورو درجو کې اوچت دی. الله تعالی دې مونږ د ظلم نه بچ کړي او الله تعالی دې مونږ صحیح مسلمانان جوړ کړي. الله دې زموږ حقوق او طاقتونه زموږ په لاس کې چې څه دي، دا دې الله تعالی زموږ نه صحیح استعمال کړي. او الله تعالی دې هغې مظلومانو فلسطین د مجاهدینو، د هغې بېوسه بېکسو ماشومانو، نارینه او زنانو امداد او تعاون وکړي. او هغه ظالمان دې الله تباه و برباد کړي. یو بیمار دی هغه هم درخواست کړی، یو حاجتمند دی، هغه دپاره هم دعا وکړي. پروردګاره څه حاجت یې شرعي سر ته ورسې، نور چا څه حاجات شرعي سر ته ورسې. څوک بیماران دي پروردګاره شفای کامله عاجله نصیب کړي. پروردګاره د رحم او د کرم معامله وسو کړي. څوک پاتې شوي دي ټول وبخښي. اللهم اغفر لحینا ومینا اللهم ربنا